عوامی اسمبلی دا مبارکباد ورکوم دفشن و عوامو ته او شکریه ادا کوم د قائد ملت اسلامیہ کیوارا په 2018 کې د اسټابلیشمنت او د حکومت په خلاف باندې د کم تحریک آغاز او د ملین مارچ او آزادی مارچ آغاز کړي نو هم د بلوچستان له خاورې څخه او د بلوچستان له سرزمینه څخه او کنن د 2024 اسټابلیشمنت په خلاف باندې او د هغه د ظلم او د بربریت په خلاف باندې د عوامي اسمبلیانو په نامه باندې یو تحریک شروع کړی نو هم دغه اعزاز قائد محترم و بلوچستان ته ورکړی دا د دې خبرې مظهر او دلیل دی چې پارون هم د قائد پر بلوچستان باندې او د بلوچستان پر عوامو اعتماد ولې او نن هم بیا دوباره بیا هغه اعتماد برقرار وساتئ نو لہذا زه ستاسو د طرفه څخه د دغه عوامي اسمبلۍ قرارداد او د هغه په حواله باندې قائد ته په دغه ډول باندې اعتماد ورکوم چې ان شاء الله العزیز چې څونه ستا اعتماد دی د بلوچستان عوام او د جمعیت کارکنان دا بل تا سره د غس شانه بشانه لکه د 2018 ته 2024 پورې چې کم تاریخ داسې وخت هم راغلی چې د 2 ورځو په اعلان باندې په نوټس باندې او د سپریم کورټ او دستور پاکستان او د سپریم کورټ په مخ ته چې کومه درنوله نو هم د بلوچستان کارکنانو او عوامو تر ټولې مخکې ورېډ زون ته چې داخل څه هغه د بلوچستان قافله وله او له دور دراز علاقو څخه دا دومره غرونه او دغه غوتې هوې هلته ځان ورسولی لهذا نن هم موږ قاعده ته د دغه انشاءالله اعتماد رکو او د عوامي اسمبلۍ ضرورت د اسټابلیشمنت دا که په بلوچستان کې دی او که په ملک او په پارلیمنت کې دی د هغو خیال دا دی چې دا زموږ خرمستي او دا زموږ بدماشي او چې موږ اسمبلیان یې ربړ سټمپ جوړوو دا صرف او صرف زموږ دپاره رکاوټ د جمعیت علما اسلام ارکان اسمبلی دی که د پارلیمنت په سطح باندې دی هم او که د صوبایي او د پروینشل په سطح باندې هم نو لہذا د بلوچستان په سطح باندې تاسو ته معلومه ده چې د تمام اعترافاتو باوجود د اسټابلیشمنت چې سابقه اسټابلیشمنٹ ولې او دا اعتراف یې کړی ولې چې موږ د 2018 چې کم څوک موږ مسلط کړي او د ملک په سطح یا د صوبې په سطح باندې او د خپل جرم اعتراف یې وکړی چې دا موږ مداخلت کړی وی او دا موږ غلط کړی ولې او دا ویل چې دا قائد تر څو پورې چې جمعیت علما اسلام له موږ سره ملګرتیا نه وکړي او تر څو پورې چې دغه حکومت ختم نشي لہذا د پاکستان د ماتېدو خطره هم ده او د پاکستان د بقا او د سالمیت مسله ده پاکستان د ډیپارټ په خوا باندې روان دی لہذا شپه ورځ باندې د قائد پرې نیولې کہ خدا را عدم اعتماد پاس کر لو اس حکومت کو ختم کیا جائے پاکستان کے بقا اور سالمیت کا مسئلہ ہے سیاست دو پہ رکھے لیکن ہمارے ساتھ دیا جائے
لہذا د پاکستان د بقا خو موږ اول ورځ هم ذمواري اخیست کړه ځکه خو جوړ کړی ما دی حاصل کړی ما دی زه به د پاکستان د بقا او سالمیت دا زما جنګ دی او موږ ته سمه ده بیا خو به دا بدماشي نه کوې بیا خو به دغه نه کوې او ډېر په معصومانه انداز باندې راتله به او میټینګونه به یې کول چې موږ جمعیت علما اسلام ته لار خلاصه کړه بلکې دا وینا به یې کوله چې موږ د جمعیت علما اسلام ملګرتیا کوو او موږ ته ستاسو له ملګرتیا څخه هم توبه ده خو زموږ له مخه د خلیرې سي او موږ ته رکاوټ مه جوړه ناستئ موږ عوام وله پرېږداستئ او چې موږ عوام له ولاړ شو عوام موږ ته خپله رایه راکړي لیکن اندر د هغه د 2018 اسټبلشمنټ څخه بعد دا تر هغه زیات د اسلام او د جمعیت علما اسلام او د مذهبي قوتو خلاف دی او په بلوچستان کې موږ ته خبره کوله او نارې به یې وهلې پل کې سامنے سامنے موږ ته ویل چې موږ د جمعیت خلک نه راپرېږدو او د جمعیت خلک ممبران اسمبلی چې راشي هغه د حقوقو خبره کوي او هغه د NFC خبره کوي هغه د ریکورډینګ خبره کوي هغه د بلوچستان د معدنیات خبره کوي او هغه بلوچستان معدنیات چې موږ د خپل او په مابین کې تقسیمو او په مابین کې سره خرڅوو لہذا موږ ته هغه لار نه راکوي په دغه وجه باندې موږ د بلوچستان چې کومې حلقې د جمعیت علما اسلام نظریاتي او اصلي حلقې دي او تاسو ولیده چې یو یې ناکامه کولی او هغه حلقې چې زموږ کم ملګري نوي راغلي وو خپل اوټ بینک هم درلودی جمعیت علما اسلام در راغلی وی د جمعیت علما اسلام دا موقف په دغه بنیاد قبول کړی و دی چې موږ دا د حقوقو جنګ کوو او موږ د بلوچستان د حقوقو موږ هغه جنګ کوو او هغه جنګ له جمعیت علما اسلام څخه بغیر دا نه کونفرنس کولی شي نه یو بل سیکولر جماعت یې کولی شي نو په دغه نیت باندې خپله ملګرتیا له جمعیت علما اسلام سره کړې کوله او هغه د خپلو اوټو په بنیاد او د جمعیت هغه چې کوم قوت ورسره ملګری شولې لیکن چې د جمعیت کمې حلقې دي موږ تمام د باندې واضح کړې ده چې جمعیت علما اسلام په صوبایي اسمبلی کې 21 سټان ګټلي دي او 11 تا ځغلا کړي دي او په قومي اسمبلی کې 15 سټان ګټلي دي 10 سټان ګټلي دي او 4 تا ځغلا کړي دي لہذا کچېرې جمعیت علما اسلام په دا خپل تعداد ګټلو تعداد باندې راغلی وای نن به جمعیت علما اسلام په بلوچستان کې حکومت او حکمراني کوله او نن به د بلوچستان د حقوقو تحفظ او NFC به دوباره په خپل وخت کې NFC حاصله کړې کوله په 2008 کې او نن به بیا NFC او قوم ته حاصلوله له هغه بعد هر 15 کاله چې 3 کاله چې NFC کړي بیا نه د سوګي چې جمعیت علما اسلام NFC کړي کېده لہذا موږ دغه ویژن باندې را روانو او هغه زموږ لارو کاو کړل او زموږ اوټونه اغلا کړل او هغه خلکو ته ورکړل چې له سره څوک نوم نه پېژني هغه خلکو ته ورکړل چې هغه خلک د سپرداره شوي وو هغه خلک یې راوسته چې هغه له سره د په حلقه کې دویم کور نه پېژني او د هغه دپاره مارکیټ خلاص کړی او هغه نواز او الیکشن او انتخابات یې وکړل نو په دغه بنیاد جمعیت علما اسلام مرکزی جماعت دغه طرح په خیبر پښتونخوا کې دغه طرح په سند ته تمام حالاتو جایزه واخیستله او جمعیت په دې نتیجه ورسېدی چې که چیرې موږ دغه نتایج تسلیمونو د پارون د نتایجو د نن نتایجو یو فرق نشته او هغو جماعتو ته وویل چې کوم له موږ سره په اتحاد کې ول هغو ته دا وویل چې دا هغه نتایج دي د مسلم لیگ هم هغه نتایج دي د پیپلز پارټي هم هغه نتایج دي او جمعیت علما اسلام خطر هغه راکم کړی دی لہذا که تاسې رښتیا د دهندلۍ خلاف یاستئ نو اپوزیشن ته راساستئ د خپل PDM او PDM په قیادت کې خپل کار روان کاستئ او که تاسو سوداګانې کړي دي
تاسو حکومتونه اخیستي دي جمعیت علما اسلام نه پرون د حکومت سیاست کړی وی نه نن کوي پرون هم د عوامو د حقوق جنګ کړی دی د اسلام د عادلانه نظام جنګ کړی دی او نن هم هغه جنګ کوي لہذا زموږ ملګرو له موږ څخه ولاړه او جمعیت علما اسلام تنها فیصله وکړه چې نه موږ د هغه چا سره ملګرتیا کوو چې کوم د اسټابلیشمنټ مهرې وې پرون هم او نن هم تا زما رکاولی شي او ته پی ټی آی نشې رکاولی او که چیرې د اسټابلیشمنټ د مداخلت چیرې جواز وي نو خو تا به خیبر پښتونخوا کې تا به جمعیت ته لاره کړې وله او دا به د رکاو کړي ول لیکن دا د په دې بنیاد راوستل چې چونکې دا داسې طاقتور خلک دي چې ما یې هر څو لاره رکاو کړه بیا هم په پاکستان کې اکثریت حاصل کړی او دا سیاسي جماعتونه او دا جمعیت علما اسلام دا ته داسې ښکاره کوي چې دغه ته خو د عوام تایید نه دی حاصل او زه نن ورته وایم چې راسه وګوره نن راسه دا وګوره چې د پښین دا دارالحکومت نه دی دا یو ضلع ده او نن وګوره دا د انسانانو سمندر او نن زه فیصلې دالته کوم او که زه په دې فیصله باندې رالم او که موږ فیصله موږ په دې باندې سنجیده روان یو داسې نه دي چې موږ داسې معمولي دمکیان ورکوو موږ په دې باندې سنجیده روان یو چې کم مذهبي قوت او کم کارکنان او کم عوام چې باعث ټول عوام دي او ما په جمهوریت باندې قایل کړي دي او زه روان یم او په جمهوریت او په دې سیاست کې ما انګیج کړي دي او که یوه ما فیصله وکړه که یوه قاید جمعیت فیصله وکړه چې نه کوم دا پارلماني سیاست او عوام له ورځم په دغه په لالا تاج لالا ګراونډ کې زه د عوام فیصلې په تاج لالا ګراونډ کوم او د دغه فیصلې نه ته مسترد کولی شي نه ستا هغه اقا مسترد کولی شي چې دا کم چا ته مسترد کړی نو لهذا موږ بار بار دا ورته ویلي دي لیکن موږ د انتخابات په حواله باندې بایکاټ د ضمني د بایکاټ اعلان وکړی لیکن چند حلقې چې د الکشن په حواله باندې موږ پریښ کې چې کوم چا کیسونه کړي ول هغه هم نن حالات د ګرګون دي هغه هم نن تر 2008 په هغه خوا باندې دي نو لهذا اسټابلیشمنټ چې کومه فیصلې دي اوس به جمعیت علما اسلام دا ورښکاره کوي چې عوام ما سره دي او که عوام تا سره دي دا ګورګچان مورګچان سره راوستلي ول عوام له هغه سره دي او که عوام له جمعیت علما اسلام سره دي او ته چې په کم انداز او په زبردستي باندې ته ښکاره کوې نن ځان خپل قوت ته ښکاره کوم او د هغه څخه علاوه سیاسي جماعتونه موږ اپیل کوو درخواست کوو ډېر جماعتونه او دا نارې ولې چې موږ هم د دې ظلم خلاف یو موږ هم د اسټابلیشمنټ خلاف یو خو اخري بیا هم توپ کار نه وکړی او راویې ګرځولې توپ پر دې خوا باندې او نارې وایي چې راځه قرآن وکړه او قسم وکړه پر دې باندې زه پرون هم قرآن نن هم مخم چې د پښین خلک او عوام دا له جمعیت علما اسلام سره پرون هم دا نن هم دی دا آینده هم دی ستا دلته د قدم د لګېدو یو جواز نشته او نه ته تر اوسه پورې په تاریخ کې راغلی لیکن ته په ما باندې قرآن نه اخې ته قرآن که لرې ته په جنرال باندې واخ ته چې د کوم چا په خلاف راوتلی ته خو هغه ته وایه چې قرآن واخ او هغه درته وویل چې یو سیټ د کراسو دی او د کلاب الله سیټ د کراسو بس اوس ورسه د جمعیت علما اسلام و امپیګانو امیلګان ته قرآن نه ورکړه او هغه پخوا به دوی ویل توپر د پنجاب د برابرولی بېرته رالې برګلستان د برابر کړی لهذا پرون د برابرولی نن د بېرته پر پښین باندې برابر کړی او د زور په خوا باندې نه ورځي بسد احترام موږ ګنجایش او موږ دا هم ورته وایو چې ته چې پر جمعیت علما اسلام باندې کوم نمونه ږدې د جمعیت علما اسلام باندې چې کوم خلکو باندې ته نمونه ږدې او هغه اسټابلیشمنټ د معدنیاتو او د ریکورډینګ په حواله باندې ناکامه کړي دي او نن تا ولیدل په کلاشپلاک چې کوم شهیدان او هغه خلک د 15 کسه شهیدان زخمیان 11 کسه شهیدان هغه دغه شخصانه ولا چې چونکې جمعیت علما اسلام تاریخي یو ځای ده
چې د پاکستان په تاریخ کې تر اوسه پورې د جمعیت علماء اسلام بل چا نه ده ګټلې، لیکن دا د ختم کول او دغه دپاره دا دونه قدر چې کوم شهیدان او کوم زخمیان، نو لهذا که ته نن بیا هم دا اراده لري او دا دمکان راکوې چې دلته تا د هاده سره کېږي، پرون هم قائد جماعت اعلان کړی ولی که زما یو کارکون شهید شولی یا زخمی شولی، زه د هېڅ چا خلاف اف آی آر نه کوم. زه د الیکشن کمیشن پاکستان، زه د اسټابلیشمنټ خلاف اف آی آر کوم چې زما کارکنان تا شهید کړي دي او د کم چا چې فایده و کم چا د کم جرم فایده چې و کم چا ته ورسېده، تر ټولو زیات هغه سړي دی او هغه سړي باندې دا جرم ثابتېږي. لہذا چې تا ته فایدې ورسېدلې، جمعیت علماء اسلام د ناکامه کړی، د جمعیت علماء اسلام حلقې د ناکامه کړی، لہذا د تمام جرمو ذمہ دار ته یې. د په دغه بنیاد زه یو واره بیا و کارکنانو ته او سالارانو ته و عوامو ته او د جمعیت علماء اسلام و تمام ذمہ دارانو ته مبارکي ورکوم او پر عزم اوس ان شاء الله العزیز